وی حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ته یو ښځه راغله اور حسن بصری رحمت الله علیه نه تاسو کو چې څنګه د کېږي زما لور وفات شوې ده زه دا غواړم چې هغه خوب کې وګورم چې هغې سره الله پاک څه معامله وکړه نه حسن بصری رحمت الله علیه ورته اعمال وښودلو د اعمال لږ ځان سره نوټ کړي که تاسو کې څوک دا غواړي ستاسو څوک وفات شوي دي او دا غواړي چې الله پاک تاسو ته خوب کې وښیي نه دا عمل وکړي ځکه دې کې ما درته ستاسو توجه ځان طرف ته مبذول کړه حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمیلو چې کله شپې وده کېږي 4 رکعته نفل وکړه اور ہر رکعت کی سورہ فاتحہ نہ پس سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اصلور اور رکعتون کی دا ہوا ہے دلګي یو مسلې باندې هم ځان پوهیږي ولې چې دا مسلې باندې پوه نه بیا د ذهن کې اشکال وي فرض مونځ کې واجب مونځ لکه 3 رکعته واجب دي اور دین علاوه چې دا کم سنت مؤکده مونږ مونځ نه مخکې ورسته کو دیگه قاعده او ضابطه دغه ده چې یو صورت په قصدن 2 رکعتونو کې نه وای کوي نماز ور سره مکروه کیږي دیو جنا یو بابا دې صرف ورته سوره اخلاص ده قل والله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شپته کله مونږ په دې یو صورت باندې کړه دا ټول مونږونه مکروه دي ډالر درهم دینار ریال دوبۍ قطر یورپ دا پیژنې او صورتونو کې سره د یو صورت زده شپته کله تاسو کولو دیو جن ټول عمر په یو صورت سره موس کول دا مکروه دي کم از کم چې له صورتونو در تاخیری یاد وي الم ترى كيف فعل ربك نونسا تر من الجنه والناس پورې کم از کم به حیثیت یو مسلمان اوس د الهاکم التکاثر داخلي له صورتونو نمخ کې دي له صورتونو کې دا نه دي کدر تنوي زده کې ټول وته نه آیتونه دي نوافلو کې درته اختیار شته دی نوافلو کې دا کولای شي چې اول رکعت کې ورکوټه صورت وي دویم کې اوږد وي اختیار دی درته افضل اگر چې نه دي خو کوي دلونه ټیک دي دیو جن فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمت الله علیه د حافظې تیزی د پر چې کم هغه صورتونو ترتیب لیکل نه غړ وړ دي سورۃ یاسین قران کې روسته دي او بعضی صورتونه غینه مخ کې دي هغه کې کوم چې کله هغه وظیفه کې نه کې بعضی صورتونه مخ کې روسته شي هیڅ خبره نه ده نوافلو نه د الهاکم التکاثر کته 4 رکعتونو کې وای نه نوافلو کې اجازه شته خیر به هیڅ خبره نه ده زما په دې خبره تاسو پوه شئ دیو جن کسین کې د اشکال پیدا کیږي نه نوافل دي نوافلو کې یو صورت بار بار ویلې شي دیو جن بعضی خلک ماته فونو کې چې ماته یو ملګری وظیفه را کړی چې اول رکعت کې سوره اخلاص لزلی ویا او بلکې بیا یو لزلی ویا بلکې بیا دول لزلی ویا بیا 500 زلی ویا سل زلی ویا خیر دی یو صورت په نوافلو کې شل زلی ویل شي 500 زلی ویل شي سل زلا ویل شي او جو سنه دغه تصویر سوره اخلاص ده شپته کله عمر دي غدا وړي چې زو وګدوګ د رکعتونه وګم نو قل والله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا چې یو زلوي دي سره توګ د رکعت کول شي بس تاسو یې نظر وګدواله به نیم منټ وی 30 سکند نغه کې دا کارو چې خیر دې د سوره اخلاص سل زلی وایا 200 زلی وایا زر زلی وای خو د رکعت وګد کا ټیک ده زه په دې خبره مې تاسو پوه شئ دا د وکینه علاوه بار هټ کر مدرته مسله بیان کړ نه حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې 4 رکعات نفل وکا اور هر رکعت کې د سورې فاتحه نه پس الهاکم التکاثر د سورۃ یو زلو ہے او بیا چې کله وته کېږي نه چې سوره پورې د خوب نه راغله درود شریف وایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود لګا اټول نه بهترین درود هغه چې کوم موږ کې وایو چې هغه د درود ابراهیمی ویل کېږي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد دغه دا افضل دی او کدا نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې عام طور به موږ وایو دا ټیک دی او کدا نشي ویلې صلی الله علی النبی الکریم دا ټول مختصر درود دی زه خپل باندې دا ډیر وایم صلی الله علی النبی الکریم صلی الله علی النبی الکریم سلو ټکی دی صلی الله علی النبی الکریم دې اهتمام کو روزانه وایا کم از کم 300 ځله 1000 ځله کنه وی کم از کم چې سلزل نه خو بالکل کم نه وي نغي زنانه لاړه کور کې دا اعمالو کو چې شپې خوب وکتلو نو لوري ډیر زیات تکلیف کې وکتل عذاب کې مبتلا ده تر کور ولا کپړې چولې دي خپل لسونو کې زنجیرونه توخونه دي غي ته ور لګیدلې دي سحر چې را پاسې د ډیر زیاته پریشانه و حسن بصری رحمت الله علیه تعالی چې ما خوستا وظیفه وکړه لور مو وکتل هغه ډیر زیاته پریشانه ده حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایلی چې ته د څه چل وکړه د خپل لور پسې صدقه وکړه
څه وس مطابق وي غریبانو کې تقسیم کا. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي او واقع خپل نقل کوي مخکې چې سبا شپې ته مخ خپل باندې هغه خوب ګورم چې وا مشومه ده یو تخ باندې ناسته ده او د سرو زرو ښکلی تاج په سر کړی دی او ډېره زیاته خوشحاله ده. وایي ما ورسره خبرې اترې شروع شي. ما ته وایي چې ما پېژنې؟ ما ورته وایي چې نه بچی زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ وایي ما ته وایي زه د هغه ښځې لور یم چې تا سره پرون ملاقات کړی تا نه وظیفه اخیستې وه. وایي ما ورته وایي چې بچی پرون خو چې هغه مور خوب کې کتلې ته خو ډېره زیاته پریشانه وې او نن چې زه تا ګورم ته خو ډېره زیاته خوشحاله یې. دا ولې؟ وایي هغې مشومې ما ته جواب کې دا ویلو چې ما مور ته د کم خوب بیان کړی بعین هی همداسې وه، خو خبره دغه ده چې مونږ کم قبرستان کې تدفین شوی دی دې قبرستان کې 70,000 مړي دي. پرون یو بزرګ په دغه ځای باندې تېرېدو هغې صرف یو ځل درود شریف وویلو او د ټول قبرستان والے ته یې صدقه کړو الله رب العزت د 70,000 مړو د هغه درود شریف وجې نه مغفرت وکړو. صرف یو ځل درود شریف ویلو سره اور مونږ د جهنم اور نه الله پاک راخلاص کو او زه چې کم خوشحالۍ کې یم دغه ټوله خوشحالي الله پاک دې ټولو مړو ته نصیب کړه. وایي هغې د درود شریف دومره اخلاص سره ویلی و چې هغه اخلاص و چې نه زمونږ ټولو د الله پاک د جنت فیصله وکړه. دا د درود شریف اثرات دي، ثمرات دي.